دا یو بل سوال ملګرو را لېږلی دی، هغه په دې باره کې دی چې په جومات کې سړی جنازه کولی شي او که نشي کولی. جومات کې جنازه کول جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې په جومات کې جنازه کول جایز دي. دا روایت د حضرت عائشه رضی الله عنها نه منقول له، دا هم په موطا د امام مالک کې په صفحه نمبر 402 باندې دی چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د دې په باره کې راځي چې انها امرت ان توزع جنازه سعد بن ابي وقاص في المسجد. کله چې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وفات شو نو حضرت عائشه صحابو ته ویلو چې تاسو د سعد جنازه په جمعات کې کېدئ او کله حينما تفتدعوا له، حضرت عائشه وی زه ته دعا کوم په دې جمعات کې کېدوي. فانکر ذلك الناس عليها، نو خلکو دا بده وګڼله چې سعد رضی الله په جمعات کې مګولې سارو، ځکه د جنازې تصور دا دی چې دا به په کلاو میدان کې کېږي، دا په عیدګاه کې په جنازګاه کې کول پکار دي. نو حضرت عائشه خپه شوله، ویل فقالت عائشه ما اسرع ما نسي الناس، دا خلک څنګه دومره زر زر دینه خبر یریږي. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيزواء الا في المسجد، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سهيل بن بيزاء باندې په جمعات کې جنازه کړې و. په سهيل بن بيزاء او د هغې په ورور په سهل بن بيزاء په ده باندې جنازه په جمعات کې شوې ده، د دواړو ورونو جنازه په جمعات کې شوې ده. نو حضرت عائشه وی تاسو په دې باندې خفه کېږئ او قاریږئ چې زه ورته دعا په جمعات کې وکړم، ایساره یې کوي. او دی ورته دلیل وایو چې نبي علیه السلام په سهيل بن بيزاء باندې په جمعات کې جنازه کړله. په دقې موطا کې په دې باب کې باب ما جاء فی صلاة علی الجنائز فی المسجد، په دې باب کې دویم روایت د نافع عن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې عبدالله بن عمر وی انه صلی علی عمر بن الخطاب رحمت الله علیه فی المسجد. عبدالله بن عمر وی زما د پلار د عمر بن الخطاب جنازه دام په جمعات کې شوې ده. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه داغه جنازه په جمعات کې شوې ده، د سهيل بن بيزاء جنازه په جمعات کې شوې ده، لہذا په جمعات کې جنازه کول جایز دي، دا سره ګناه خبره نه ده. البته جمعات چونکې د جنازو دپاره جوړ نه دی، نو طریقه دا ده چې جنازه په عام میدان کې وکړلی شي او جمعات ته سړی نه راوړي، خو د ضرورت په غرض باندې ضرورت په بنیاد باندې بالکل په جمعات کې سړی کولی شي، ځکه خال بعضې صحابه کرامو جنازې په جمعات کې شوي دي او نبي علیه السلام هم کړي، صحابه کرام هم کړي دي.